وخته ته چې در باندې بړ شروع کو د وخ بالا کا څوک راټینګ کی پوه شو به دا الله تعالی تاسو ته مستخر کړی یا تابع کړی لا ینال الله نرچیږي الله تعالی تا لهما وخد دې قربانو ولا دما او نبی نه دې قربانو ولکن ینالو لیکن رشیږي الله تعالی ته التقوا منکم نه تقوا تاسو تقوا او تاسو د درو مینا الله تعالی چی کذالک سخرها دارنګ تابع کړی دی الله تعالی دا چار پایان لکم تاسو ته تکبر الله چې تاسو تکبیر بیان کړي دا الله تعالی دا الله لوی بیان کړ په دې قربانو باندې علامه هداکم هغه طریقه چې الله تاسو ته راهنمایي کړی دا هغه طریقه چې الله تاسو ته راهنمایي کړی دا چې نه چې مخکې په الله اکبر وایي دغه نه د قربانولو نه یو ګنټه مخکې په الله اکبر وایي نه عین العلالولو په وخت کې په تاسو تکبیر وایي یا په ورستو وایي نه غم ټیک نه وبشر المحسنین اے حبیبا زیر ورکا احسان کوونکو ته محسن چاته وایي چې چاړه د خطا تیرا کړي ښا اځنه چې په پسه چاړه باندې آله دته بشارت نشته ده دته د بشارت چاته ده محسن ته حدیث مبارک کې راځي چې تاسو کله قرباني کوئ سروي را لوي فاحسنوا القتلة فخیسته طریقه سره د قتلو خیسته طریقه سو چې چالو متخته را کړی چې هغه څو خبرېږي چې تاسو نه سټواله کوښ علم ترى تنبور اے حبیبا وبشر المحسنین او زیر ورکا اے نبی علیہ السلام المحسنین صالحان تا خودن ان اللہ یدافع عن الذین اللہ تعالی مدافعات کی داغ خلقنا آمنوا چه ایمان راولے دے خیال کرا ایمان والا خلق اللہ تعالی کا محفوظ ساتھ دسنا دا خیال کرا لک دا دشمنان ان الله لا يحب بشك الله تعالی من لکی كل خوان د هر انسان سره چې خیانت ګری د هر هغه انسان سره چې خیانت ګری کفور او ناشکر وي کفور او شی ناشکر وزن للذین اذن د هغه کسانو ته یقاتلون چې د دې سره جهاد کیږي د کوم مسلمانانو سره چې جنگ کیږي هغه ته اعلان دي د څه شي خیال کرا هغه ته اعلان ده د جنگ کولو او د جهاد کولو دا ولې بانهم ظلموا په سبب د دې چې په دې باندې ظلم شوی دی په سبب د دې چې په دې باندې ظلم شوی دا آیات کریمه په دې کې اجازه ته ده اجازه ته جهاد او شوه ودا اول دلیل د اجازه ته څه لپاره د جهاد د دینه مخکې او یا آیاتونه هغه کې د جهاد څو ممانعات د دې آیات کریمه نه مخکې او یا آیاتونه داسې تیر شوې دي چې هغه کې د جهاد نسو ممانعات او دا هغه اول آیات ده چې په دې کې اجازه ده ان الله بشک الله تعالی علی نصرهم لقدیر په امداد د مجاهدین باندې قادر دی الذين مجاهدين هغه خلق دي اخرجوا من ديارهم چرایشتلی شوی دي د خپل کلونه بغیر حق پناه قصرا الا ان يقولوا مگر د دې وجنا ان يقولوا چې دی بویلا ربنا الله چې رب زمون الله دی د دې وجنا د دې سره دشمنی دا کفار کوي ولولا دفع الله الناس کنه د فکول د الله تعالی خلق لرا بعضهم بعض د خلق لرا به بعضن فبعض سرا د الناس نه مراد مشرکان دي کنه تفکول د الله تعالی د مشرکانو یعنی بعض د مشرکانو لرا په بعض مؤمنانو دا نه وي دا حکمت د جهاد الله تعالی ذکر کوي چې کدا نه وي له خدمت نه لول شي وو صوامع جمعتون د فرنګیانو وبيعون او خلط عبادتگاهونه د فرنګیانو وصلوات او دارنګ عبادتگاهونه د يهوديانو خیال کړه سامعه دا د فرنګیانو دغه وي
د فرنګیانو عبادت خانه ته بیعه د فرنګیانو جمعات ته صلوات دا صلوات څه ته وایي صلوات چې کوم دی دا عبادت خانه ته چا د يهوديانو ته خیال کړه عبادت خانه ته یو صومعه دغه د کنیسه ده کنیسه چې کوم دی دا د يهوديانو جمعات ته نو که چېرته دا جهاد نه وي دا عبادت خانه به نړولې شوې وي ومساجد او دارنګې جمعاتونه هغه جمعاتونه یذکروا فیها اسم الله چې یادول شي پای کې نوم د الله تعالی کثیران ډېر هغه جمعاتونه چې پای کې د الله تعالی ذکر دې نه معلومه شولا چې دا یذکروا فیها اسم الله دا صفت د مساجد ده دا صفت د صلوات او یا د بیع او یا د صوامع نه ده د يهوديانو د فرنګیانو عبادت هغه ډېر کم ترو او جمعاتونه کې عبادت ډېر ولا ينصرن الله خامخا مدد کوي الله تعالی من داغه مجاهدین سره ينصره چې مدد کوي د دین د الله کوم مجاهد چې د الله د دین مدد کوي الله داغه سره مدد کوي ان الله لقوي عزيز الذين لا مجاهدين هغه خلق دي همکناهم فی الارض کوم دې ته قدرت ورکو پزماکه کې دل لمون حکومت ورکو اقام الصلاه دی با قائم کوي منزل را واتو الزکات ور کوي با زکات لرا وامروا بالمعروف بدی با امر کوي پنه کوي سرا ونهوا عن المنکر او دی با منع کوي خلق د بداینا دا د مجاهد صفت ده مجاهد هغه دی چې هغه ته حکومت ورکړل شي ندی با منځونه قائم کوي دی با زکاتونه ور کوي ادی با امر بالمعروف کوي او نهي عن المنکر دا سرور صفاتونه د مجاهدینو الله تعالی ذکر ولله عاقبت الامور دا الله د پر انجام د ټولو فیصلو خیال کړه یعنی ټول انجامونه د چا د طرف نه دي دا د الله د طرف و ایو کذبوک کچریدا کفار انکار کوي دا مذمت د مشرکین او الله ذکر کوي او تسلی د نبی علی السلام بکچری دی تکذیب کیستا فقط کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کړي دي مخکې د دې مشرکانو نه قوم د نوح علی السلام وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسی انکار شوه دي د موسی علی السلام نه په خپل زمانہ کې فاملت للکافرین ما مهلت ور کړي دي کافرانو ته په حال مې نه دي نشلي ثم اخذتهم بیاورست منی سلیدی فکیف کان نکیر سرنګ شه انکار زما چې ما د دین انکار وکړ زما انکار څنګه یعنی سفیړه مې ولا ورکړه کنه فکای من قريه دیر کړي دي اهلکنا چې مو هلاک کړي دي وهي ظالمه حالان کې دغه کلی ظالمانو وهي خاويه على عروشها دغه کلی پریوتی دي 75 خپل باندې پریوتی دي 75 خپل خیال کړه او وبئر معطله او دارنګ ډیر کلی دي ډیر کلی دي بئرن خیال کړه یعنی کای من قريه وکای من بئر ډیر کلی چې دي معطله چاغه پر خودي شي دي دوبونه چاغه د استعمال نه معطل شي دي وقصر مشید ډېرې بنگلې چې هغه محکمې دي ډېرې محکمې بنگلې هغه د خلکو نه پاتې شوي دي او مالکان ته نه تللي دي مشید معنی محکم ولو کنتم فی بروج مشیده افلم یسیروا فی الارض آیا نه ګرځي دا خلق دا کفار نه ګرځي په دې ځمکه کې چې دا مشرکان د دې هلاک شو معلوماتو کې فتكون لهم قلوب چې د دې لپاره داسې زړونه شي یا قلون بها چې پاګه باندې سوچ کی آیا دا کفار د علاقو ته نه ګوري د هلاک شو خلقو علاقو ته چې دې د دې زړونه چې کوم نه هغه سوچ کی او اذان او دارنګي ثابت شي د دې لپاره وګونه يسمعونها چې پاګه اوریدل د حق کی فإنها لا تعمل أبصار شاندار لا تعمل أبصار نړندېږي دا سترګې دا ښکار سترګې نړندېږي
د مشرکان د دې کوم سترګې وړاندېږي د باطن سترګې ولکن تعمل قلوب لیکن وړاندېږي زړونه د دې التي اغذنا فی الصدور چې پسینو کې دي د کافر چې وړاندېږي نو ستړي وړاندېږي د زړه سترګې وړاندېږي ويستعجلونك بالعذاب ادي پتا باندې تلوار کوي د عذاب لما کې والا تا ته وی عذاب درا والا ولن يخلف الله وعده الله خلاف نکي د وعده خپلنا ګورا چې د عذاب وعده وکړه بیا په پای کې انتظار نه وان يوما عند ربك بشك يورز پنځ درپستا باندې کالف سنتين پشان د درو کالو دي یورز د اخرت صدا د دنیا د زرو کالو سره برابر مما دا غورزونه تعدون چې تاسو شمارای او ریکا دې ځای باندې یو سوال راځي د طالبانو چې دلته الله تعالی فرمایي چې د آخرت ورځ صدا زر کال او بل ځای کې فرمایي چې 50,000 سنه پوښي په کنه دغه ورځ چې د آخرت ورځ چې دا 50,000 کال پوښي په کنه تعارض د دوه آیاتونو په څه کې راغی په دې دوه آیاتونو کې چې کوم نه راغی خیال کړه تعرج الیه الملائکه والروح فی 50 سنه فرشتي الله تخیج په 50,000 کال خیال کړه هغه آیات نه 50,000 کال سره جواب مولانا تانوی رحمت الله علیه کړي له چا ډېر بهترین جواب کوشش وکړه او هغه وای چې د دنیا ورځ هغه سلیریش کېږي وی سي سلیریش کېږي کله چې خط استوا په سم باندې خیال کرا راکړه کله چې د نور رفتار په سم باندې په خط استوا باندې دغه د درې خطونه دي کنه خط سرطان به خط استوا دا پوښې به نو خط استوا هغه چې لکه په دغه راغله په ملیشیا راغله دي شپه ورځ باندې کې برابرۍ دا خط استوا په کراچۍ راغله دي او بیا په مکه معظمه باندې تللی دي الته شپه ورځ صحیح سلیریش کېږي او شپه ورځ صحیح تقریبا برابرۍ پوښې نو دغه خط استوا چې په یو ځمکه باندې ورغلی نو هغه د کې شپه ورځ صحیح سلیریش کېږي خیال کې راغله نو په دنیا کې خو سلیریش کېږي دا خط استوا او په دغه کې په آخرت کې هغه زر ورځې ده پوښې نه زر کال هغه صدا زر کال او دنیا کې صدا په دنیا کې چې کوم نه سلیریش کېږي اوس کچرتا دا 50,000 کال چې کوم نه دا چې ولې دا په څه نسبت سره دا چې خط استوا هغه دومره چې کوم نه نو کې دا مدار د نور د خط استوا نه په 50 درجه باندې شي پاخواش 50,000 شمال طرف ته یا جنوب طرف ته لاړ شي خیال کړه کنه نو د زرو په ځای باندې بیا شي 50,000 کال شي پوښې پکې لکه اوس دنیا کې هم دا شانته ده چرته چې کوم نه سلیریش کېنته صدا شپه ورځ چې کله خط استوای او چې کله دا نور پسې په قطب شمالي باندې روان یا په قطب جنوبي باندې روان حتی کې شپږ میاشتې ورځ دا او شپږ میاشتې سره شپه ده پوښې پکې مدارنګ چې په جنت کې په 50 درجه د خط استوانه نور بیرته وي نو التبا ورسې 50,000 کال به او چې کله په خط استوا باندې رواني نالته سدي زر کال دي الته سدي زر ډېر خپل وجه ولا چا مولانا تانوی رحمت الله علیه ذکر کړی ويستعجلها قل يا ايها الناس اي حبيبا وكأي من قرية دير ذكرنا حملت لها ما مهلت ورکړه دی هغه ته وهي ظالمه حالان کې دغه کلی با ظالمانو
ثم اخذتها بیا مې نیسلي دي ډېرو کلو ته ما مهلت ورکړی و خو بیا به مې ونیسه وإلی المصیر ما ته واپسې د دې ټولو قومونو ده قل یا ایها الناس بیا ووایه نبي علیه السلام ایها الناس ای خلقو انما انا لکم نذیر مبین بېشکه زه ستاسو دپاره یرونکی ظاهر ما فالذین آمنوا پس هغه کسان چې ایمان والا دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړي یا ایها الناس کې خطاب عام دی مؤمنان او کافرانو دواړو ای زما د خیال کراله کنه ای زما چې کوم نه خلقو تاسو ته چې کوم نه زما طرف نه سره دا اعلان چې کوم ایمان والا دي د دې لپاره مغفرت دی ورزق کریم او رزق خیسته دی والذین او هغه کسان چې هغه سعو فی آیاتنا چې دې کوشش وکړو په ابطال د آیاتونو زما کې په ابطال د سکه د آیاتونو زما کې چې مشرکان معاجزین چې عاجز کوونکي دي الله تعالی اولئک اصحاب الجحیم دا خلق سده دا خاوندان د جهنم دي وما ارسلنا من قبلک من رسول نذر علیګل مونږه مخستانه یو پیغمبر ولا نبی او نه یو نبی دا مخکې بیان د چاو دا مخکې بیان د مشرکینو او د مؤمنینو د دواړو چې کوم دینو د عاقبت الله ذکر کړ دا اوس بیان د مجاهدینو الله تعالی کوي د مجاهدینو عظمت دا په دې آیاتونو کې الله پاک بیان خیال کړه د مجاهدینو عظمت الله تعالی په دې آیاتونو کې بیان او د پیغمبرانو د قوم د تلاوت په وخت کې د پیغمبرانو د قوم چې کوم نه وساوس هغه الله تعالی ذکر کوي خیال کړه نه فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول مونږ نه دراله ګره مخکستانه هیڅ پیغمبر ولا نبی او نه یو نبی دینه معلومیږي د آیات کریمه چې رسول ځان لده او نبی ځان لده رسول هغه ته وي چې هغه سره آسماني کتاب او نبی هغه دی چې هغه سره آسماني کتاب نمونږ یو رسول نه دراله ګره یو ځما کتاب او نه یو نبی الا اذا تمنا هر کله چې دغه رسول با تلاوت کاو یا د نبی په تلاوت کاو القى الشیطان وبغرض شیطان فی امنیته په وخت تلاوت تدکی سبه وغرضو وسوسه با شیطان وغرضولې پزړونو د کافرانو د تلاوت په وخت کې با شیطان د کفارو پزړونو کې د کفر شبهات او د کفر وسوسه وغرضول بیا به الله تعالی سچلو فینسخ الله ما یلقي الشیطان بیا به محو کړ الله تعالی هغه وسوسه چې هغه به شیطان وغورځولې شیطان چې به کوم وسوسه کفارو ته وغورځولې هغه وسوسه به الله محو کړ ثم يحكم الله آیاته بیا به الله محکم کړ آیاتونه خپل آیاتونه به محکم دا آیاتونو چې کوم تفاسیر به کوم معنی به وي ابا محکم شي والله علیم حکیم الله تعالی عالم او حکمت والا دی الله تعالی عالم او حکمت دا د دې آیات کریمه څخه دوه تفسیر شي یو تفسیر دا دی چې شیطان به وسوسه په ځکه وګرځولې پزړونو د کفارو د پاچخینو کو دا تفسیر بحری محیط دی بحری محیط دا ترجمه کړ او باج تفاسیر خیال کړه هغه ترجمه کړی دا چې وسوسه با شیطان وګرځولې پڅ کې او تلاوت ته نبی علیه السلام د چا پزړه کې به وسوسه وګرځي د نبی علیه السلام پزړه کې به وسوسه واچو او شي بیا به الله تعالی د پیغمبر علیه السلام زړه سکو محکم کو هغه وسوسه به تنه سګلې لری خیال او یو مفسر دا وایي چې د وسوسې نه مراد د شیطان هغه وسوسه ده چې د نبی علیه السلام په ځل کې یا د بل پیغمبر په ځل کې به دا وسوسه وګورځوله
और एक तिलकल गरानीकुल उला व इन शफाअतहुन्न लतुरतजा। गरानीक जमा द गुरनूक था, गुरनूक څه ته وای؟ غړانګور ها کارغه ته وای شو به دی بدا بوتان د سپه شکل جوړول ها د کارغانو په شکل به جوړول ها نه شیطان دا وسوسه د نبی علیہ السلام په تلاوت کې او داغه پدله کې واچولا ها وی تلک الغرانیق العلا ها ان شفاعتهن لترتجى. دا دنګ سټي کارغان چې دي د دې د شفاعت امید کې دلې شي. دا کوم صورت ده؟ صورت حج ده. خیال کړه ها نه چې کړه ها دغه وسوسه به واچولا ها نو په دغه وسوسه کې خیال کړه مسلمانان هم په دغه باندې پرې وتل په څه باندې ها په سجده باندې پرې وتل او کفار هم په سجده باندې پرې وتل. ولې د پیغمبر د خلینو په دا ټکی وتل کم ټکی تلک الغرانیق العلا ان شفاعتهن لترتجى. کفار هم خوشاله شو چې زموږ د بوتانو صفت پیغمبر علیه السلام او خیال کړه نو کفار به په سجده باندې پرې وتل. کوشش او پیغمبر علیه السلام دغه نه به د الفاظو نه به صفت ته دغه بوتانو راووت. خیال کړه دا قصه د غرانیقو دا بعض مفسرینو چې کوم ځای ذکر کړي خیال کړه عام چې کوم مشهور تفسیرونه دي هغه د دې قصې نه سره د دې نه انکار او د دې تفسیر نه انکار کوي. وې دا د ملحدینو او د زنديقانو چې کوم دین واکه تفسیر دا حقیقت نه دی. خیال کړه دا حقیقت نه دی. ولې ځکه پیغمبر الله تعالی معصوم ګرځولې دي او محفوظ ګرځولې ده سنه د وساوسونه د داسې وساوسونه چې اشتباه په پیدا کیږي د مسلمانانو. خیال کړه ځکه عصمت معنا دا چې الله تعالی پیغمبر معصوم کړي دي د سنه د غلط وحینا او د غلط وسوسې کوشش وکړي. نو بهر حال دغه د دوه ترجمه شوی دی ښا. یو ترجمه دغه ده چې د امنیین مراد څه شی دی د امنیین مراد چې کوم دین واکه دا القى الشیطان فی امنیته شیطان به په وخت تلاوت نبی علیہ السلام کې وسوسې وغورځولې په ځړونو د کفارو. دا صحیح تفسیر دی او هغه کمزور تفسیر چې د غرانیقو تفسیر دی نه فی امنیته وسوسه به وګرځوله په قرائت ته پیغمبر کې په دغه طریقې سره چې د پیغمبر په جبه به څه جاری کړل تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى. او علماء کرام او مفسرین هغه د دې تفسیر نه څه دته موضوعي ویل دي او دته د ملحدینو چې کوم دین واکه الحاد ویل دي د ملحدینو الحاد دا زم چې کوم دین دغه ورځای د کوشش وکړي. بیان څخه الله په مسخ هغه قرات یلقي شیطانو چې ورځاو شیطان په امنیته پس کې چې ورځولو باغې شیطان پس کې په تلاوت ته کې ثم يحكم الله آیاته بیا الله تعالی محکم کړ آیاتونه خپل. خیال کړه اب الله مسخ او بیا محکم آیاتونه به وګرځي. دا خیال کړه لکه دا ما یلقي شیطان نه مراد یا هغه څه دی هغه وسوسې د شیطان دی چې د کفارو په درونو کې به واچول اب الله تعالی بیا محو کړی او یا دغه تلک الغرانیق العلا دغه وسوسه وا دا به الله تعالی محو کړی ليجعل ما يلقي الشيطان دې لپاره چې وګرځي الله تعالی ما هغه وسوسه یلقي شیطان چې ورځي شیطان چې وګرځي الله تعالی دغه وسوسه د شیطان لپاره چې کوم پزړونو د کفارو کې وسوسه ورځولې دي وګرځي دغه وسوسه لرا فتنه للذین فتنه د پاره د خلکو په قلوبهم مرض چې پزړونو دغه کې مرض د کفر دي
او والقاسية قلوبهم یا هغه خلق چې سخت زړونه داغي فتنة للذين في قلوبهم مرض وللذين القاسية قلوبهم او دا به وګرځو الله تعالی امتحان د پاره دا خلقو چې سخت زړونه ددي وان الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم او د دې لپاره چې علم راشي هغه کسانو ته چې علم ورکړي شوی دی انه الحق چې دا وحي پیغمبر ته دا حق ده من ربک د جانب دربستانه دا وحي چې الله تعالی با خپل پیغمبر ته راوسته دا حق ده فيؤمنوا به پدوی به ایمان راوړي په دغه وحي باندې فتخبت له عجز بشي دغه وحي ته قلوبهم درونه د مؤمنانو درونه د مؤمنانو وان الله لهادي الذين بشك الله تعالی هدایت کوونکې دي الذين امنوا ایمان ولوتا الى صراط مستقيم دلال سيدي ولا يزال الذين كفروا همیشه دي دا کافران فی مریت پشک منه د قرائت د نبی علیه السلام نا منه ضمیر راجع ده دغه امنیت آیات منه ضمیر راجع ده صراط مستقیم مخکتر شو کنه الله هدایت کی صراط مستقیم تا لیکن کفار چې دي په شک کې دي د ثنا د صراط مستقیم حتا تاتی هم ساعت ترکه پورې بدی شي په شک کې تر قیامت پورې حتا تاتی هم ساعت حتا چرا بشي دي ته قیامت بغتة ناصافا او یاتی هم عذاب یوم عقیب یا براج دي ته عذاب دا ورځ شنده ورځ شنده صدا دا عذاب ورځ ته یوم عقیم دا عذاب الملك يومئذ بادشاہی بدغ ورد قیامت باندې لله خاص الله رضا لمن الملك اليوم لله الواحد يحكم بينهم الله بفیصله کوي په میان د مخلوق کې الذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ایمان ولا بشرتي جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك لهم عذاب مهين وكفار دفار بسي عذاب سپکون کی عذاب موهین عذاب سپکون والذین هاجروا کم کسان چې هغه مهاجرین دي په سبیل الله کلا الله تعالی کې ثم قتلوا بیا دې قتل شو هجرت وکړو خو بیا د دشمن دلاته څه شو قتل او ماتو یا په خپل مرګ باندې مړ شو دي مهاجرین لپاره الله تعالی بهترین بدلی ورکړي لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم داخل بك الله تعالی دي مهاجرین لرا مدخلا داسې زائد داخله درو زائد داسې زائد داخله درو تا يرضونه دي بډیر خوشاله وي پاره باندې وان الله لعليم حليم ذالک دا نجات د مؤمنانو چې دی دا مدد د مؤمنانو چې دی دا حق دی ذالک مبتدا ده خبر څه دی خبر مقدر دی ها یعنی نجات المؤمنین حق یا نصر المؤمنین حق مدد د مؤمنانو حق ومن عاقب بمثل ما عوقب به هغه څوک چې هغه سزا ورکړه عقاب څه ته وي سزا هغه چې سزا ورکړه دشمن ته بمثل ما عوقب به په مثل دا چې دله سزا به ورکړل شولا ستانه یو سره چې کوم نه دشمن څخه قتل عطا ولا سر په سر سزا ورکړه ثم بغي علی بیا ظلم شو په د باندې پکار خدا دا چې تا سر په سر بدل خپل واغه سره حق د خپل حاصل پکار دا چې بیا د څه شي په امن شي خو ته په امن نشولې بل سره دنا قتل دغه ظالم دنا بل قتل لا ينصرنه الله ضرور بدل سره مدد کوي الله تعالی خیال کړه چې بچا سره ظلم وشو د قصاص نه په سیوا باندې الله بدل د مدد کوي ان الله لعفو غفور بشک الله تعالی معافي کوونکی دی او غفور دی دې کله دغه کچره د خیال ته د باندې ظلم وشو الله بدل سره مدد کوي او د خپل مړي بدل واغستلو
د خپل مظلوم نو الله به درته معافي کوي. ذالک و بیان الله دا په سبب د دې سره دا سر په سر قصاص دا په سبب د دې سره چې بیان الله یولج النهار الله تعالی داخلي شپې لرا په نهار په ورځ کې خیال کرا یا ذالکا دا مدد د مظلوم دا حق دی څنګه چې الله تعالی شپه په ورځ کې داخلي او ورځ په شپه کې دا غلبه د چا سره ده دا غلبه د الله سره څنګه چې الله شپه غالبه کوي په ورځ باندې او ورځ غالبه کوي په شپې باندې دا رنګ دا بندا چې د سره ظلم وشو دی به الله غالب کوي په چا باندې په دغه ظالم ځکه چې الله تعالی داخلي شپې لرا په نهار په ورځ کې ويولج النهار في الليل وان الله بشک الله تعالی سميع بصير او لیدونکې دی او لیدونکې دی خیال سره دا صفات دا د چا دي دا د الله دی. اول صفت وحدانیت الله تعالی بان الله یولج الليل دویم دا چې ان الله سميع بصير دریم ذالک دا مدد د الله تعالی ثابت دی دا مدد د الله تعالی د مظلوم سره دا ثابت دی ولی بان الله هو الحق ذکر الله تعالی حق ذات دی وان ما يدعون من دونه هغه چې دونه چې دی بلی ما سوا د الله تعالی د دې د معبودان چې دی هو الباطل دا باطل دی وان الله هو العلي الكبير الله لوی ذات او لوی صفات والده علم تر ان الله دا پنځم دلیل دی ته وحدانیت ته نګوره اے مخاطبه چې بشک الله تعالی انزل من السماء ماء نازلی د اسمان نه او فتصبح الارض وګرځي ځمکه مخضرتن شنا او تازه چې کله باران راشي ځمکه تر او تازه شي مخضر معنا تر او تازه ان الله لطیف خبیر بشک الله تعالی باریک بین دی او عالم د باطن دی پټ شيزونه باریک شيزونه الله تعالی اینی او خبیر دی معنا باطن او پټ شيزونه وتا لطیف معنا باریک بین دی او خبیر معنا حقیقت عالم په حقیقت باندې له دی الله تعالی رما فی السماوات هغه کائنات چې په اسمانونو کې او ما فی الارض وان الله بشک الله تعالی هو الغنی الحمید الله غنی دی او حمید غنی دی د چا مالی عبادت ته محتاج نه او حمید دی ستایل شوی دی د چا بدنی عبادت ته محتاج نه که څوک مالی عبادت کوي هم الله ته حاجت نشته او که بدنی کوي نو الله ته حاجت علم ترى تنغور اے حبیبا ان الله بشک الله تعالی سخر لكم ما فی الارض الله تاسو ته مسخر کړی دي د ځمکې چیزونه والفلک او کشتۍ تجری فی البحر بامره چې روانه په دریاب کې په امر د الله ويمسك السماء او الله تعالی بندې دي اسمان لره انتقع چراو ورځي على الارض پزما کبان دا څومره لوی درون جسم دی دا اسماء خیال کړه او دا الله تعالی په دې هوا باندې سره راټینګ کړي دا الله ذات ته چې درانه اجسام هغه سړي په هوا کې راځار کړي الا باذنه چې دا راو ورځي پزما کبان بغیر د اذن د الله نه ان الله بالناس لرؤوف رحیم وهو الذي الله ذات دا دل ټول د وحدانیت تعالی دی دا نه هم دلیل دی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور انسان څه دی دا ډیر ناشکر لكل امه جعلنا منسکا د هر امت لپاره مونږ یو عبادت جو مقرر کړی دی د هر امت لپاره الله فرمایي چې ما ول یو شریعت مقرر کړی دی خیال ګوره د يهوديانو خپل شریعتو د پیرانګیانو خپل شریعتو خیال کراله مخکې پیغمبران دغه خپل شرایع هم ناسکو چې دی پاغه باندې عبادت کوونکې دي ولا ينازعنك في الامر جګړه دینه کې تا سره د خلق په امر د دین کې دي چې تا سره جګړه نه کوي چیرې دا ولې تا د يهوديانو نه خلاف مذهب شروع کو ولې د نصرانیانو نه خلاف مذهب شروع کو تا سره د جګړه نه کوي وادع الى ربك اے حبیبا ته دعوت ورکوا خپل رب ته دا وادع دا دلیل د دې چې دا نور مذاهب منسوخ
دا نور مذاهب کاغه انجیل دی کاغه تورات دی او کده نور د مجوسیانو مذهب دی دا منسوخ دی په دې آیات سره چې ودعو الی ربک تب دعوت ورکه خپل رب انک لا هدى علی هدى مستقیم بشک ته په هدایت شي د باندې و ان جادلوک کدی تا سره جګړه کوي جګړه د سره کوي چې بھائی اصل دین خودمونګه دین دی دا خو په کې نوې دین راوړی دی وقل ورته وایا الله اعلم بما تعملون الله عالم دی په اعمال استاد باندې الله عالم دی په اعمال استاد باندې خیال کړه الله يحكم بينكم يوم القيامه الله به فیصله کوي ومن تاسو کې په ورځ د قیامت بما كنتم فيه تختلفون هغه مسلو کې چې تاسو په کې اختلاف کول علم تعلم تنګوره اے حبیبا ان الله يعلم ما في السماء الله تعالی علم دې داغه کائنات چې پاسمانونو کې دی ول ارض پزماکه کې دي ان ذالک فی کتاب بشک دا احکام چې دا په کتاب د لوح محفوظ کې دي دا څومره احکام چې تا ته نازل شوي دي دا د لوح محفوظ احکام دي ان ذالک علی الله یسیر بشک دا احکام چې دي الله تعالی باندې ډېر آسان دي ويعبدون ادي عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه سو دا مشرکان دا دلایل د ابطال د شرک دي دوی عبادت کوي ما سوا د الله تعالی نه ما دا رسیدونو لم ينزل به سلطانا چې الله نه دینا ذکرې پاګه باندې دلیل وما ليس لهم به علم او پاګه چې دونو باندې عبادت کوي داغه چې دونو چې نشته دی لره په دې باندې علم د مشرکانو تم د دې پته نشته ده چې د دې بوتانو د عبادت زموږ د لارانو نکانو ولیکو وما للظالمین من نصير نشته د پاره د ظالمانو څوک مددگار وذا تطلع علیهم هرکل چې ول وسل شي په دې باندې آیاتونه زمونږه بینات جدا ښکار آیاتونه دي تعریف فی وجوه چې ته آیاتونه د الله دولې نتبه پی جنې په وجوه الذين كفروا كما كنوا دا هغه کسانو کې چې کافران دي المنکر قباحت چې کله ته آیاتونه اورې د دې دا تندې دا چې څه شي دا تریوش بد شکل شي خیال کړه منکر څه ته ویل شي ناشنا بد شکلې یکادونا قریب د چلا کفار یستون حمله وکي بالذین یتلون علیهم آیاتنا پاغه چا باندې چې لولي په دې باندې آیاتونه زمونږه چې کله پیغمبر آیاتونه لولي یا د پیغمبر خلیفہ لولي دومره دی غوسه شي چې قریبه ده چې حمله کوي قلت تو اے حبیبا افعنبئکم آیا خبر کم تاسو لره اے مشرکانو بشر من ذالکم فبدترین عمل سره د دینه بدترین عمل د تنخیمه هغه داده النار چې تاسو په ور کې سوځي وعده الله الذين كفروا الله وعده کړی دا خلق سره چې کافران دي وبئس المصير او ډیر ناکار دی ځای د واپس ایځي یا ایها الناس یا خلق ضرب مثلا بیان شوی دی یو مثال تاسو ته د یو مثال بیانوم پس تمه له وخت کې دا وې دا مثال تا ستاسو د دې معبودانو مثال د څه بیانو الله فرمایي ان الذين تدعون هغه چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله تعالی دا دومره عاجز چې دونه دي لن يخلقوا ذبابا چې نشي جوړولې یو مچ دی یو مچ هم نشي جوړولې داسې به طاقت چې دونه ولو اجتمعوا اگر کدي جمع شي له دیتا اگر کټول دنیا د کفار راجم شي ادا چې کارخانه جوړه کی چې بده کې څه جوړو یو مچ پکې جوړو پوه شي راځي چې د دې د لپاره ټول څه پروګرام پوه شي الله فرمایي ولو اجتمعوا اگر کدي ټول و تراجم شي خدا چې کارخانه نشي ایجاد کول چې یو مچ پکې جوړ شي و ان يسلبهم الذباب او دلته بغیر دغه کارخانه نه دومره مچان دي چاډو شمار خیال کې را لګا نو ول د کاریګرو ضرورت شته ده پوه به کنه انو ول د کارخانه ضرورت شته ده پوه به کنه ا دومره پیدا کړی دي چې داغه په حساب د سکنه پوه دا د یو الله تخلیق ا کدی وی چې مونږه دا جوړ کړی دي نراشه زموږ په مخه په یو وربشه جوړه کړه پوه به یو جوار جوړ کړي یو غنم دانه جوړ کړي
ها وإن يطلبهم الذباب اکچری و تخت د دینه مچ شیان یو شی لرا مچ راشي ها او د دې بوتانو نه ها لکه دې ته میټای پرتای دغه مچ و تختای لا یستنخذوه دې نشي خلاص ولې دغه میټای دغه مچنا دغه مچ د دې مچینا ها دغه خپل ها رزق ته نوم نشي خلاص ضعف طالب ډیر کمزورې دی طالب کاکا والمطلوب دغه مطلوب کاکا ها طالب څوک دی ها کفار مطلوب څه دی بوت ها بوتا پوه دا دواړه کمزوري دي دا عابدم څه دی کمزور دی دا معبودم کمزور دی ما قدر الله قدره دی ها دی عزت نه دی کړی دا الله تعالی حق عزت سره ولی شرک ول ها دا توهین د څه دی توهین د الله دی ان الله لقوي عزيز و الله یستفی من الملائکه رسولا الله پاک پیدا کوي په فرشتو کې رسولان دا ادله د وحدت د توحید دا مخکنی ادله د سود ابطال شرک دا ادله د سدي د اثبات توحید الله اعزاد ته ها چې غوړه کوي په فرشتو کې رسولا استاد په فرشتو کې الله تعالی استاد مقرر کړی ها دا جبرئیل علیہ السلام استاد دی اسرافیل علیہ السلام استاد دی اسرائیل علیہ السلام استاد دی ومن الناس دارنګ په انسانانو کې الله تعالی رسولان او پیغمبران منتخب کړی دي ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله تعالی علم دې د مخکې حالات او دور الشهادات الانبیاء ورسي شاته معلوم دي الله والى الله ترجع الامور الله ته تمام فیصله واپس کیږي خیال کرا یا ایها الذين امنوا ایمان والو یا رکوع کوي او سجده کوي او عبادت کوي در خپل او عمل د خیر کوي شاید چې تاسو کامیاب شئ دا آیات کریمه آیا په دې باندې سجده فرض ده او کنه شافعی سے وایي چې په دې باندې سجده چې کوم دی نو دا فرض ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې په دې باندې سجده نشته خیال د شافعی رحمت الله علیه لپاره دلیل څه دی داغه لپاره دلیل یو حدیث دی حدیث دا دی چې فضلت سورۃ الحج بسجدتين سورۃ حج کې فضیلت الله تعالی پیدا کړی دی چې دوه سجدې ول ورکړي دي سو دوه سجدې ول ورکړي خیال کړه دا خدا غته ها زمونږ دلیل څه دی زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل هغه دا چې په دې آیات کې ذکر د رکوع راغلی سره راغلی او په کوم آیات کې چې رکوع سجده دواړه ذکر شوي دغه سجده ته ها دغه ته چې کوم سجده صلاتیه ویلې شي ها سجده صلاتیه وته ویلې شي خو دغه ته سجده ها تحیه نه ویلې کیږي پوه شئ دغه سجده تلاوت وته نه ویلې خیال کرا او دلیل په څه دی دلیل په دا نور آیاتونه دي لکه الله تعالی حضرت مریم ته وایي چې وسجدي ورکعي مع الراکعين سجده کوا او رکوع کوا سره د رکوع کوم څنګه چې په دغه آیات کریمه کې سجده فرض نه ده نه په دې آیات کریمه کې په دې کې سجده فرض دا د امام صاحب رحمت الله علیه دلیل او دغه حدیث نه جواب کړی دی چې دغه حدیث دغه سند کمزور دی دغه سند کمزور دی هغه مثبت ته وجوب نه ګرځي مثبت د وجوب د سجده نه ګرځي خیال کرا وجاهدوا فی الله جهاد کو وعبدوا ربکم عبادت کوي در خپل هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ رکوع سجده کوي او عبادت کوي در او عمل د خیر کوي چې کامیاب شي او جهاد کوي په لار د الله تعالی کې په حق جهاد سره جهاد کوي په لار د الله تعالی کې په حق جهاد او د حق جهاد نه مراد څه دی ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د دې نه مراد خیال کړه جهاد فی العبادات جهاد فی العبادات او
امام ضحاک او امام مقاتل وی چې د دین مراد جهاد فی العبادات او غي په دلیل پیش کړي یو جهاد نه نبی علیہ السلام واپس راته او وی فرمایل رجعنا من الجهاد اصغر الى الجهاد الاکبر دولو کې جهاد نه واپس شو جهاد اکبر ته ورو کې جهاد څه دی هغه ورو کې جهاد د کفارو سره جهاد دی او غټ جهاد د نفس سره جهاد غټ جهاد څه دی د نفس سره جهاد دینه معلومه شوله چې دلته د دې جاهدو فی الله نه مراد جهاد اکبر دی جهاد اکبر خیال کړه دا د ضحاک او د امام مقاتل رائے او د بعض مفسرین رائے داسې ده چې د دینه مراد قتال دی حق جهاد دا دی چې د کفارو سره لسانن سنانن او قلبن جهاد د جبی جهاد سره مو کې د توري جهاد سره مو کې او د زړه جهاد سره مو دا درې واړه جهادونه چې یو ځای شي دا حق جهاد دا څه دا تفسیر د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هو تباکم دی الله تعالی تاسو منتخب کړی ہے الله تاسو منتخب کړی ہے په نوم د ستره د اسلام سره وما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه دې ګرځولې الله تعالی پتا سو باندې په دین کې تنګي په دین کې الله پتا سو تنګي نه راوست ملت ابيکم تابع شه د دین د پلار پر ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام په دین کې تنګي نشته مطلب دا چې دا جهاد دا یو داسې عمل دی چې دا د اسلام د بلندۍ لپاره چې کوم دی یو عمل هو سماکم المسلمین دی ابراهیم علیه السلام تاسو مسلمان کړی په نوم د مسلمان سره د اسلام د نوم چاره وسته دی دا ابراهیم علیه السلام دی خیال کړه ټول ادیان دې ته اسلام ویل شي ځکه اسلام اصول د دین ته ویل شي دا ټول ادیان اصول سلی اصول د ټول یو هو سماکم المسلمین من قبل د پوخانه تاسو ته نوم د اسلام درکړل او په هاذا دارنګ په دې امت کې تاسو په اسلام سره سه مسمای ځکه چې وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا دا ابراهیم علیه السلام هم دا دعا کوله نبی علیه السلام به هم دا دعا کوله چې خدایا مونږ په اسلام باندې څنګه محکم ليكون الرسول شهيدا عليكم چې شیدا رسول صلی الله علیه وسلم گواه پتا سو باندې پیغمبر زمانه هم گواه شي چې دا اسلام دا مذهب څه دی دا مذهب حق دی د ټولو ادیان وتكونوا شهداء على الناس تاسو گواهان چې په خلق باندې پیغمبر علیه السلام با په تمام امتونو باندې گواه ګرځي باقی مسولات او اتو زکات قائم کایمان دلرا او ور کوي زکات لرا او تسمو بالله مانګولې ولګوي په دین د الله باندې هو مولاکم دا الله تعالی تاسو مددگار دی دا تاسو مولا په معنا د مالک او د ناصر دواړو سره راځي په نعمت مولا دا الله تعالی بهترین مددگار تاسو دی بهترین دوست تاسو دی و نعمت نصير بهترین مددگار دی بهترین مددگار مولا هغه دوست وي چې هغه رشتہ دار او نصير عام چې هغه رشتہ دار وي او کو غیر رشتہ دار صدق الله العظیم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
خدای کریم حاضرین باندې رحم وکړي، غایبین مسلمانانو باندې رحم وکړي، خپل قهر د اعظام نه یا الله موږ بچ کړي، د دنیا او د آخرت د ذلتونو موږ محفوظ کړي. یا الله د قرآن پاک، یا الله د دې علم معرفت او محبت یا الله د موږ نصیب کړي. یا الله د قرآن پاک اخلاق، عادات، یا الله اعمال او د قرآن پاک یا الله صفات چې کوم په دې کې بیان شوي دي الله زموږ سینو کې واچي. د حبیب صلی الله علیه وسلم کامل عشق او محبت راکړي. د نبی علیه السلام شفاعت زموږ د ټول لپاره نصیب کړي. یا الله د اولیاء او اتقیاء د صلحاء یا الله د هغې سره یا الله زموږ رفاقت دنیا کې هم نصیب کړي، قبر کې هم نصیب کړي، آخرت کې هم نصیب کړي. یا الله د خپلو دوستانو محبوبانو کې موږ شمار کړي. الله د شرور د زمانې د اهل زمانې نه زموږ د ټولو حفاظت وکړي. یا الله قوت د ایمان او د دین موږ د ټولو نصیب کړي. کوم چې تللی دي زموږ مشران د دنیا نه په ایمان سره ته کامل مغفرت نصیب کړي، چې کوم حیات دي له حیات طیبه ورکړي. یا الله چې کوم کشران دي زموږ الله ته ورته استقامت په دین نصیب کړي. د ظاهري باطني فسق او شرور او معاصیونه الله ته محفوظ کړي. خیر څومره دعاګانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړي دي موږ یې غواړو الله ته یې راکړي. الله د څومره شرونو نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پناه ورته ده موږ ته پناه غواړو. الله کریم ته پناه راکړي. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا علي